چې کله د دې سړي که میلمه راغی نو د خپلې ښځې ته وویله د دې نه مخکې ښځې سلک چیل لاغې او د خپلې بیبي سره جګړه وکړه او بیبي تې خفه شوه ناراضه تې شوه زه تا له نور خوراک هم نه پخوم زه تا نور هېڅ هم نه کوم بس که په کور کې به دې مې ساتې ومې ساته ورنه د پلار که مې ولیږه دی ورته وایي ټیک ده بس زه تا ته بلکل د ښځوالۍ په نظر باندې هم نه ګورم چې ته زما کارونه نه کې زما به په زړه باندې څه بوج او غم دی چې زه ستاسې خبرې کوم یا تا ته د کار وایم زه به ځان له بل واده وکړم هغې ورته ویل ټیک په دغه دوران کې د دې سړي میلمه راغی میلمه راغی دی بیټک ته ویتو بار دیره کې ورسره ناست دی ورته رانوتو اوس میلمه د شرم په سر باندې دی نو ښځې ته خواله ورغې بیا سړی ځان مجبور کړي کله چې انسان مجبور شي که نه نو بیا د بې عزته شیست هم سر ښکته کوي انسان چې کله مجبور شي موږ علما یو او لږ غونتې کې تکلیف چې په موږ ملیانو باندې راشي یا د بېغیرتو ته موږ هم سرونه ښکته کړو الله دې رحم وکړي داسې کمزوری شي انسان نو بیا سر ښکته کوي ورنه قوت او طاقت چرته الله جل جلاله بندګانو ته په دنیا کې حاصل شو تاسو ته بیا پته اندازه به درته ولګي ښځې خواله ورغې ورانې خورسده ورته وایي ښځې داسې مهرباني وکړه زما میلمه راغل دی نو ته له خوراک پوخ کړه ډوډۍ ورته پخه کړه ورته اوس مې درته ونه ویلو جګړه مې درسه ونه کړه ما درته ونه ویلو چې میلمه دې راځي که کوربه دې راځي که پلار دې راځي که رور دې راځي که هر څه دې راځي زه به ورته خوراک نه پخومه دی ورته وایي ښځې د خدای خاطر وکړه ورته وایي نه چې څه کې هغه وکړه زه ستا میلمه ته خوراک نه پخوم دا سړی لال ګاونډی وه ګاونډۍ ښځه ډېره ښه وه ډېره بهترینه ښځه وه ده ورته دروازه وټکوله چې کله ورته دروازه وټکوله ورته ویلو زما میلمه راغل دی او دغه شان ښځې راسه چیل کړل دی هغه وله خوراک نه پخوي شرمېږم ته ډوډۍ پخه کړه هغې ورته ویل بېغمه شه زه ستا ګاونډۍ یم چې ستا په ما باندې په دې ټیم کې زه ستا په کار را نه شم او زما خیر تا ته در ونه رسي نو زه بس په بل زندګۍ کې بل ټیم کې تا ته څه خیر درکړم بس هغه ګاونډۍ ولې ډوډۍ پخوله دی کور ته راغې چې کله کور ته راغې دا زنانه ورته په دروازه کې ولاړه ده د خپله ښځې ورته وایي خاونده کور ته راشه دی ورته وایي څه چل دی وایي زه ته لږ راشه چې دی کله کور ته ورنوت هغه ورته وایي خپله ښځې وایي ورشه ګاونډۍ ته وایي چې خوراک مه پخوه زه به یې پخه کړم ښځې په تاسې پیریان دي اوس دې ویل چې خوراک نه پخوم اوس وایي چې خوراک پخوم زه دې حیران کړی یم ورته وایي بس ته ورشه ورته ووایه وایي نه نه مخکې راته راز ووایه چې څه راز دی وایي راز دا دی چې ته کله د دې کوره وتلې په دې ګاونډۍ پسې ور روان شي چې زما میلمه له خوراک پوخ کړي په دغه دوران کې زه لاړم او ما پیپې کولاو کې ما لوښي کولا وهل زه ورتلم ما ځان له خوراک پخاو دا ښځه ورته وایي چې ما وکات یو سپین ږیری دی زمونږ د کندونه وړه رالي وایي ما ورته ویل چې ته څه کې دلته وایي راته ویلو چې د ګاونډیانو د دې ګاونډۍ ښځه چې ده دا د میلمه له خوراک پخوي زه د اوله رالم او دیلې ورکوم زه د اوله رالم دیلې ورکوم وایي ما ورته وی چې دا خو زما د کور وله دي ویل راته ویل چې ستا د کور دی خو د دې میلمه په قسمت کې لیکل دي او هغه ګاونډۍ ډېره نیکوکاره ده وړه مې د هغې کندو کې دا اچومه چې د هغې تاوان ونه شي زما رونو ستاسو څه خیال چې کومه نوړۍ د چا په قسمت کې لیکلي د کم کندونه لیکلي د کم زګین نه لیکلي د هغه زګین نه به الله ورکوي نو که موږ له الله نه کم زګین نه لیکلي راکوي به بهرحال د رسول الله علیه السلام نه دې صحابي تپوس وکړو د سنتو بنیاد څه دی د الله پیغمبره زما نبي ورته فرمایي و اے صحابي یاد ساته د سنتو بنیاد دا دی چې ستا سینه له کینې نه پاکوي که چېرته ستا سینه له کینې نه پاکېږي که ته هر څوک یې که ستاسو هر څومره مال دی که ستاسو هر څومره طاقت دی که ستاسو هر څومره سپورټ در سره دی زما مسلمان وروره قسم په الله ته لعنت وي که ستا په سینه کې کینه پرته ده نن د مولوي صاحب څه کینه ده که نه د عالم څه کینه ده نن ستا د هغه شخصیاتو څه کینه ده چې کوم زړونه الله ته پاک دي دا کینه چې په تا کې موجوده ده ستا دین الله ته قبول نه دی ربي کریم هر جمعه د مسجد د منبر نه آواز راځي من یضلل الله فلا هادی له الله چې څوک ګمراه کړي هغه ته څوک هدایت لاره ښودونکی نشته او ستا نظریه ستا نظر په دې خبره باندې دی چې یاره جي زه به اوس وړوکي ته کښېنم او زه به دین اورم ستا په ذهن کې دا ده چې زه به نن د کچي نه دین اورم
ستا په ذهن کې دا ده چې نن د غریب نه ساه اورم، ستا په سینه کې کینه ده، سنت تا کې نشي راتلی. سپینه خبره ده، قسم په الله نه خو زمونږ د نبي علیه السلام سکینه شته. د نبی علیه السلام سکینه قادیانه کوي، بې وجې نه ګمراه دی. د صحابو سکینه شیعه کوي، ګمراه دی. د ائمو سکینه وهابي کوي، ګمراه دی. او چې څوک د مشرانو سکینه ساتي په زړه کې، دا په سنتو نه دی روان، دی په سنتو باندې نه دی روان. دې وجې نه موږ ځان د صحابو نه کم ګڼو، ځان د صحابو نه اوچت ګڼي. افسوس خبره دا ده ته ځان د صحابو نه اوچت ګڼي. صحابه واغه مال جان جهاد کردار انداز گفتار رفتار تلو راتلو کیناستو ودریدو سملاستو خبري قول پیل تقریر تمام اشیاء د رسول الله لپاره قربان کړي. هغه خلکو چې کوم اعمال کړي ایا زمونږ به دغه عمل سره رب راضي کې به ناراضي؟ هغه عمل به منګه کو کبه نه کو، هغه عمل به منګه کو کنه کو. دی وی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام دریش په تراوی کړي. زه درته مشکات شریف کې حدیث دی، په خپل باندې راواړه یا مې رمضان په خپل باندې دا مسله صفا کړه. چلو د دې نه مخکې به تزه اسانه نکته وخیم. تاسو یې رفع الیدین کې امام شافعي رحمت الله علیه په مذهب باندې کول اولادي اولا یعنی بهترین. امام ابو حنیفه نه کول اولادي چې نه کې بهتر کار دی. ٹھیک شو. یو مسله امین امام شافعي وایي چې په تیز باندې خو داسې په تیز نه، زمونږ په دې مسجدونو کې چې د امین بالجنګ ویلی کېږي، زمونږ په مسجدونو کې امین بالجنګ ویلی کېږي، لہذا دې ته امین ویل نه وایي. مفتی زرولی خان رحمت الله علیه په مسجد کې یو سړي په هغه شي ته وروسته امین وایي. هغه ویل دا مشروط کم دی، لږ رامخکې کې کراچۍ کې. نو چا ورته ویل دا پلان کې دی، هغه راغی وي جي څه وی دا تاسو ویل ما د نبی علیه السلام په سنت عمل وکړه، امین مې په تیزه وایي. دا د نبی علیه السلام سنت دا امین بالجهر دی که امین بالجنګ دی؟ دا زمونږ مسجدونو کې چې کوم ویل کېږي دا امین بالجنګ دی. نه زه د ورورولۍ په خاطر د وهابیانو نه تپوس کوم. چلو اختلاف درسه نه کوو، سپینه خبره ده. ستاسو په کتابونو کې لیکلي، تاسو عقیده ستاسو مذهب دا دی چې امام پسې فاتحه ویل فرض دي، که چا فاتحه ونه ویله مونځ یې نه کېږي. زه هغه تراویح کوم، هر چاته معلومې دي. الحمدلله نه څوک غلطي رایستی شي، نه دومره غیرتي شته په دې دنیا کې، نه څوک دا ویلی شي چې د مات پرېښودو، هېڅ هم نه شي ویلی. خو زه ته یو خبره کوم، زه چې کله قرات کوم نو زه چې قرات کوم، زه قرات پوره کوم ولو بالین ما ختم کړی نه، په ما پسې وروسته بعضې کینهګر اکثر زګینو کې تاسو پته نه وي ما پسې هلته کینهګر ولاړي چې سینې د کینې نه ډکي چې زه څنګه ولو بالین ما پوره کړی نه وي. امین. نو د فاتحه ویله اوس وهابي ته ووایه ستا په نیس فاتحه ویل فرض دي او ده دا فرض پرېښودو، سورة الفاتحه فرض یې پرېښودو او د ضد د وجې نه په ما پسې امین په تیزه ووایو. دا امین بالجنګ شه که نه شو؟ دا د جنګ والا امین دی که نه دی؟ اوس ته ووایي دا سنتو باندې عمل دی که نه مسجدونه جګړه جوړول دي؟ دې ته وایي امین بالجنګ جنګ 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 جنګ. دې وجې نه په دې کې د امام شافعي رحمت الله علیه مذهب دا دی چې په لږ اوچت اواز باندې وي، په چغو باندې ونه وي، په لږ اوچت اواز باندې وي. که چېرته مطلب دا وي چې د نبي علیه السلام نه وائل بن حجر رضی الله تعالی عنه فرمایي ما امین اورېدل دی. هغه یو صحابي وایي ای په ځان پسې نږدې ودرولی او هغه ته امین اورېدل دی. ټیک ده مسله حل شوه. هغه وروسته ولاړ دا ته امین اورېدل دی. نو دغه شانتې یو صحابي راغی په نبي علیه السلام پسې وروسته ودرېدو او د سمع الله نه بعد یې ویل حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه، په پټه یې ووایه، په ښکاره یې نه ده ویلې. پیغمبر ویل دا ذکر چا وکړه د سمع الله نه بعد. اوس هغه صحابي هغه وفرمایل یا درې ځل نبي علیه السلام اواز وکړه، هغه ویل ما وکړه. نبي علیه السلام ویل ما پرښتې ولیدې چې په دې پسې جګړه کولو، یوې ویل زه اوچتم بلې ویل زه اوچتم. اوس ته ووایه دې سړي وروستو چې کوم سړي وروستو حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه ویلی، آیا ده په چغه باندې ویلی چې نبي علیه السلام واورېدو؟ پټ یې ویلی خو نبي علیه السلام واورېدو. داسې نبي علیه السلام امین پټ ویل دی خو شاته صحابي اورېدل دی. دا عجیبه خبره کې. دی وایي په جنازه کې ابن عباس رضی الله تعالی عنه نه فاتحه یو سړي واورېده، یو صحابي ته واورېده. نو دی وایي په تیزه باندې جنازه کول سنت شو. خدای دې تباه برباد مکه. وروسته اورېدل دا د دې خبرې دلیل ده چې هغه په تیزه باندې ووایو. زه اکثر د خپلو مقتدیانو وروسته چې په ما پسې التحیات وایي، وروسته په ما پسې ولالي الله اکبر په پټه ویا زه اورم، نو د دې مراد دا شه چې په تیزه باندې ووایو.
که چېرته امام په پټه قرات کوي او مقتدي په تیزه کې مونځ کېږي نه کېږي زما په الفاظو ځان پوه کړئ دا دومره نه پوهېږي په مسله باندې بهرحال زه مسله حل کړم امام شافعي وایي چې لږ په اوچت آواز به ویې داسې آمین څنګه چې په حرام شریف کې ویلی کېږي هغوی د امام احمد مقلدین دي هغوی چې په کوم انداز وایي امام صاحب رحمت الله علیه فرمایي په سلو آواز بالکل ځکه انه یعلم السر واخفى الله د پټ نه ښه پټ ښه پېژني د پټ نه ښه پټ ښه پېژني او ودعوا ربکم تضرعا وخفیا امین دعا د الله وایي دعا وغواړئ په عاجزۍ وخفیة او په پټه باندې موږ په پټه وایو موسی علیه السلام دعا وکړه هارون په امین وایو امین په قرآن کې نه دی راغلی اجیبت دعوتکما الله د دې دواړو دعا قبوله کړه او د امین د هارون علیه السلام نه په قرآن کې نه دی لیکلی چې هغه په امین وایو بلکې په پټه باندې ویلی دې وجې نه لیکل شوی نه دی دغه شان فاتحه په قرآن کې لیکل امین نه دی لیکلی شوی نو امام صاحب وایي چې په پټه باندې ویل بهتر دی بهرحال دې کې فروعي اختلاف د امامانو په درمیان کې دی دې زمانه کې زه هېچ چا سره فروعي اختلاف نه لرم دوه مسلې ستاسو عوامو اعتراض دا وکړم دا هم غاړې ته په جنازه کې څلور تکبیرات دي په دې باندې اجماع عمر فاروق را نقل کړله طلاق درې دي په دې اجماع عمر فاروق را نقل کړله مس ذکر ناقض الوضو نه دی په دې باندې اجماع عمر فاروق را نقل کړله تراویح 20 رکعاته دي په دې اجماع عمر عثمان علي دې صحابه را نقل کړله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې اعتراض اوري درې شپې کړي کوم باندې دي ما درته حدیث خو دو درشتمه شپه پنځشتمه شپه وایشتمه شپه په دې باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراویح کړي درې شپې کړي څومره کړي چاته مقدار معلوم دی ما درته مخکې د درې حدیثونو ثابت کړه ابن عباس جابر رضی الله تعالی عنہ شل رکعات کړي شل رکعات تراویح نبی علیہ السلام کړي بهرحال دوی چې وایي چې موږ د نبي علیه السلام په طریقه ځو اته رکعاته ولې کوو څه دلیل ام المؤمنین عایشې رضی الله تعالی عنها چاته پوښتنه وکړه هغې ورته ویلی چې په رمضان کې په روژه کې او د روژې نه غیر د 11 میاشتې کې په ټولو کې به نبي علیه الصلات والسلام 11 رکعاته کول حالانکې ویتر باره کې راځي پیغمبر صحابه ته ویل زه را خوښوم چې تاسو د خوب نه مخکې وکئ ټیک شو نبي علیه الصلات والسلام به ویتر په خپله د خوب نه بعد کول وده به شو چې کله به تهجد ته راپاڅېد بیا به ویتر کول نو 11 رکعاته به یې کول اته رکعاته تراویح او 3 رکعاته ویتر او راشه زه به په حدیثو کې ښیم چې نبي علیه السلام 2 رکعاته کړل دي 4 رکعاته تراویح 4 رکعاته تهجد او 3 رکعاته ویتر نبی علیه السلام 15 رکعات هم کړل دي 2 رکعاته تهجد 3 رکعاته ویتر نبی علیه السلام 9 رکعات هم کړل دي 6 رکعاته تهجد 3 رکعاته ویتر اخو د تهجد عبادت د هغې په باره کې مختلف روایات را نقل دي او دغه شانتي تپوس دې وکړه آیا د تراویح ذکر قرآن کې شته که نشته وایي نشته نو د تهجد ذکر قرآن کې راغلی ومن اللیل فتهجد به نافلة لک تپوس دې وکړه ټول کال ستا په یو مسجد کې تاسو په جمع باندې 11 رکعاته کړي نه absolutely not دی چرته په یو کال کې مکمل نه بلکې د رمضان نه علاوه دی چرته په جمع باندې تهجد نه دي کړي نو تاسو خو تراویح چې کوئ چې کوم ته اته رکعات والا روایات راغلي د تهجد روایت هم راغستی دی کوم د هغې نه تاسو د الله بندګانو لږ خو سوچ او غور او فکر په دې مسله کې وکئ چې تاسو کوم روایت راغستی دی په هغې کې د رمضان ذکر نه د غیر رمضان دی او تاسو په غیر رمضان یعنی د رمضان نه علاوه په 11 میاشتو کې چرته هم تهجد نه دي کړي بلکې ستاسو د دې مولا لیکي کتاب زما هلته شته صلات الرسول چې د خوب نه مخکې وکړی شي تراویح دي چې د خوب نه بعد وکړی شي تهجد دي علی حدیث کې دي اصول علی حدیثو 2 اصول قرآن حدیث لہذا یا د قرآن یو آیات راوړئ یا یو حدیث راوړئ چې د خوب نه مخکې کېږي تراویح دي او چې د خوب نه بعد کېږي تهجد دي موږ داسې سیټانو سره میلاو شوي هغې وایي موږ د شپې نه وده کېږو تهجدو ته یخ پاتې کېږو نو آیا دغه چې نه وده کېږي د خوب نه مخکې چې کوم مونځ دي کوي د سهار د مونځ نه مخکې دا تهجد نه شو راوړئ لږ په قرآن حدیث لږ عقل الله درکړی دی په ورځ د قیامت به الله ته مخامخ کېږي دریم تاسو پکې په ختم کوئ دا ختم چې تاسو کوم په تراویحو کې کوئ د تهجدو کې اته رکعاتو کې دا نبی علیه الصلات والسلام نه راته ثابت کوي
دغه شان تاسو چېرته په دې 11 کالو کې کړل دی په جامه پکې ختم هم کوئ. اوس به ته زه مثال درکړم چې دوی د تهجدو دا روایت رالی دا ایشي او تراویحو ته دا نوم ورکوي وایي دا تراویح دي په روژه کې دا تراویح په 11 میاشتو کې تهجد دي. وایي زه دعوا کوم د ماخوستان مونځ 3 رکعاته دی په ما باندې د یو مولا رد وکړي انشاءالله العزیز دا ګز او دا میدان تمام غیر مقلدیت تمام حنفیت تمام شافعیت ټول زه چیلنج کوم د ماخوستان مونځ 3 رکعاته دی د اوسه پورې مولیانو ستاسو ته دوکه کوله 4 یې ته کول څه جواب وایي ما ته وویل دلیل راوړه نو زه درته ښیم نبي علیه الصلاة والسلام د مغرب مونځ 3 رکعاته کړل دی د مغرب مونځ مغرب څه ته وایي مغرب ماښام ته وایي ته وایه ماښام ته وایي زه مغرب ماخوستن ته وایي وا د دې جاهل څه جواب څوک کولی شي چې زه د ماخوستن عشاء لفظ نه منم او زه دا مغرب لفظ د ماخوستن دپاره استعمالوم ما ته به خلک لیونی نه وایي زما نه غټ لیونی بل شته بیا د ماښام دپاره مغرب لفظ راځي د ماخوستن دپاره عشاء دی دغه شانتې د تهجد دپاره تهجد لفظ دی د تراویحو دپاره تراویح لفظ دی د الله بندګانو د تهجد روایت تاسو څنګه رالی تراویحو ته ورکوئ. بهرحال زمونږ د باندې نور څه نشته قرآن کې الله دا وایي دا تافه الله لګوله ومن یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولى ونصلح جهنم وساءت مصیره. امام شافعي رحمت الله علیه شپږ ځل مې قرآن د دې لپاره ختم کړ چې په اجماع دلیل پیدا کړم. دا دلیل تراویح د امت د اجماع نه ثابت دي. اجمع الصحابه علی ان التراویح 20 رکعات د صحابه اجماع چې تراویح 20 رکعات دي او قرآن کې الله وایي څوک چې د اجماع نه انکار کوي ومن یتبع غیر سبیل المؤمنین څوک چې د اجماع نه هیله او په بله لار رواني دا به جهنم ته ځي. دا د رب فیصله دا د امت فیصله دا د پیغمبر فیصله که زه دعوه شروع کړم او زه جهل شروع کړم ما سه یو سړی په دې باس نشي کولی که ته وایې چې زه پیغمبر والا منم نعوذ بالله دا د عمر بدعت دی زه خو نه منم چې د عمر بدعت دی ما لفظ به لفظ 20 رکعاته تراویح صحابه وکړل د پیغمبر نه می ثابت کړه ختم پکې صحابه وکړل ما ثابت کړه تراویح صحابه کرام ټول میاش کړل ما ثابت کړه نبی علیه الصلاۃ والسلام نه تمام اشیاء می درته ثابت کړو دین بارم چې تاسو په بل لار باندې لار د خپل چې کوم طرف ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مسلم شریف کی روایت ده ابو طالب ډیر خپاو رسول الله یاره زما دا تره دی زما سره ډېر احسانات کړي کاش کې چې دی ژوندی وی او د اسلام قبول کړی وی الله ورته قرآن کوي انک لا تهدي من احببت ورته هدایت نشي کولی هغه چاته چې ستا خوښ ولکن الله یهدي من یشاء الله هدایت کوي چې کوم سړی ګډ وډ لارو باندې روان شو 20 لارې د خوښې کړي چې یاره چې دی کې خدا مولا و دی کې زه اکثر بیا زما سه چامیان کینی او دی څنګه دا کړي غلط غلط څه ورته ویلي زه بیا ډېر ښکلي جوابات کولی شم ماله چل راځي یو راسه کېناست ما ورته ویل قادیانې شه ما ته قادیانې څه ته وایي وایي قادیانې نه پېژنې د نبي علیه الصلاة والسلام دشمن قادیانې شه ولې قادیانې شه هم د قرآن نه دلیل پیش کوي قادیانې هم د قرآن نه دلیل پیش کوي څنګه ته دا قادیان داسې په اوچت زګین باندې دا کلی دی دې له خو دا نوم بیا مولانا منظور احمد چنیوټ یې بدل کو دې له غټ تحریک وچلاو دا داسې اوچت ځای دی خوار دی اوچت اوچت په هغې کې یو خوار دی قادیان دوی وایي قرآن کې الله وایي چې پناداها من تحتها فرشتو ورته د لاندې نه آوازونه وکړو وایي زمونږ دا قادیان اوچت دی او دا د موږ د بار یو قادیانۍ چې به کوم زګین کې پیدا شوی وایي دې ته فرشتو د لاندې نه د دې مور ته آواز وکړه د قادیاني مور ته نو قادیاني د قرآن نه دلیل پیدا نه کړ هغه قرآن کې الله دا وایي مبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد و نبی علیه السلام ته الله ویل چې ته دې خلکو ته ووایه چې زه ته زیری در کوم په یو رسول باندې من بعدې چې وروسته به زما نه اسمه احمد نوم به احمد او زما نوم غلام احمد دی غلام ته لرې که احمد پاتې شو هغه هم د قرآن نه دا غلط دلایل پیش کوي موږ د هغې هر څه جوابات دوی ته ورکړو چې خبیثه که داسې د قرآن منو شي چې من بعد اسمه احمد نو ما جواب دا دی چې قرآن کې الله وایي عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ستاسو جاهلو څه موږ بحث نه کوو ځکه موږ د عباد الرحمن نعوذ بالله امتیان نعوذ بالله زما الفاظ یاد ساته هسې نه چې ګډوډ نشي ګډوډ نشي د قرآن مجید نه غلط دلایل پیش کوي غلط دلایل پیش کوي د قرآن نه
دغه شانتي شیعه راواله هغه ستا قرآن زه نه منم. سپینه خبره د عزیزانو څلور درې اصول دي زموږ قرآن حدیث اجماع قیاس د دې دریو دپاره ظاهر کوونکی دی. که په دې وچلېدی ټیک ده، که ونه چلېدی زمونږ د باندې سو الله ستاسو هم رب دی، الله زمونږ هم رب دی. الله ته معلومه ده چې دا فتنې څنګه کامیابي شو، په کوم امور باندې روانې دي. وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.